أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم. سورة الواقعة 75 نمبر آیات. د دې 75 نمبر آیات نه اخوا مضمون د قرآن صداقت ذکر کی چې قرآن واقعي صحیح آسماني کتاب او دا د شیطانانو د غلطو مخلوقاتو د رسایي نه بیخي محفوظ پاتې شوی دی او دې کې چې کوم د دوباره ژوند کېدلو یا د حساب کتاب مسله ده دا یقیني ده. دوباره ژوندون مخکې په دلایل عقلیو سره ثابت شو، اوس په نقلیو سره ثابت دي چې د خبره یقیني په آسماني کتابونو نه هم دغه شان را نقل. الله تعالی فرمایي فلا اقسم ز قسم خورم بمواقع النجوم فزاینو د پریوتلو د ستورو باندې کوم ځګینو کې ستوري پریوزي به دغه ځګینو ز قسم خورم. وانه یقینا دا لقسم خامه قسم دی لو تعلمون عظیم که تاسو به پوهیږئ نو ډېر لوی قسم دی او قسم په دې خبره باندې خورل کېږي چې انه لقرآن کریم یقینا دا قرآن عزتمند دی د الله تر طرف نه دی او دا عام کتابونو په شان کې نه دی. فی کتاب دا په داسې کتاب کې دی مکنون چې محفوظ دی د شیطانی مخلوقاتو نه. د دې نه مراد لوح محفوظ د قرآن اصل په لوح محفوظ کې پروت دی او لوح محفوظ بیخي محفوظ دی هغه د هیڅ شیز ورنږدې کېدی نشي. لا یمسه نشي مسه کولی دغې لره الا المطهرون بغیر د پاکو مخلوقاتو نه. دې ځای کې په دې معنی کې دوه احتمال دي. دا چې دا کتاب محفوظ د کتاب مکنون نه مراد لوح محفوظ دی او لا یمسه هم دقه ته اشاره شي. نو معنا به دا چې لوح محفوظ د زګینه دی چې دې ته د پاکو مخلوقاتو نه بغیر د بل چا رسایي نه کی او یمسه دا مسکول په معنا د مجازي معنی سره د علم حاصله درو سره خبره درو سره دی. نو بیا به دې مطلب چې لوح محفوظ نه علم نشي حاصله ولې بغیر د پاکو مخلوقاتو نه جګه پرشتي دي او د دې نه بغیر هیڅ د دې علم حاصله ولې نشي خبره دې نشي. ځکه لوح محفوظ ته لاس رسول ممکن نه دی، هغه لاس مسکول او د مخلوق رسایي هغه ته ممکن نه ده. بیا به یمسه په معنا د علم حاصله ول سره شي خبره دل سره شي. دویم احتمال دا چې د لا یمسحون مراد قرآن ته اشاره ده. سجده قرآن ذکر شوی د انه لقرآن کریم دغه ته اشاره ده چې دا قرآن کریم لا یمسه نه دی مسکی دی لره الا المطهرون بغیر د پاکو خلقو نه. نو بیا به معنا دا چې قرآن ته کله لاس وروړي نو دا په حالت د پاکوالي کې بیا ودسی او جنابت په حالت کې بس څوک نه نو الا بلاس وروړي. د دوه معنا د دوه محدثین نقل کړي د مفسرینو صحابه کرامو دغه څنګه کې اختلاف صحابه کرامو نه نقل دي. لیکن دې اختلاف دا معنا نه ده چې کني ځری خلکو رائے دا ده چې کني بیا د سلاس وروړي خیر ځنی خلکو رائے دا ده کني چې په داسې کې بیا د سیوار نه وروړي نه ګناګاری کې به او مسله د سینه ده. په دې مسله کې اختلاف نشته، صرف په دې استنباط کې اختلاف دی چې آیا د بیا د قرآن الله سره د ناجایز دی په اتفاق سره خدا مسر د کم ځګین نه ثابت دي. څوک د قرآن د آیات نه ثابت ده، څوک د دین نه ثابت دي. دې مضمون بل شان ده کې دې تعلق د لوح محفوظ سره دی او فرشتو تر دې مراد فرشتي دي بلکې دغه مسله ثابت دي د احادیث نه ثابت دي. او څوک چې د قرآن نه ثابت نه غیب حدیث هغه په تایید کې پیش کړي چې وګوره قرآن دغه مقصد د حدیثو کې نه شان ده کې دي. نو په اصل مسله کې د مجتهدینو اختلاف نشته او خلاصه د خبرې دا ده چې بیا د قرآن د لاس وړل حرام دي، ناجایز دي او دا ډیرو زیات احادیث مبارکونه ثابت دي. نو حدیث نه یقیني ثابت دي، خو د آیات نه آیات کې د اختلاف دي، د یقیني مسله بیا نه ثابت دي. البته حدیث نه چې کوم ثابت دي هغه یقیني ده. تنزيل من رب العالمین نازل دل د قرآن طرف د مخلوقات نه دي. افبهذا الحديث انتم مدهنون ای بدی خبرو د قرآن کې تاسو سستی کوي نه منئ. وتجعلون رزقكم انكم تكذبون او تاسو ګرځوي سخپل چې تاسو به دا دروغجن ګڼئ. خپل ځان د پاره دا حصہ مقرر کړل په ځانم لازم کړی دا چې قرآني احکام کوم ځکه بیانې کې تاسو بوای دروغ دي تاسو خپل حصہ ګرځولې ده. اوس د قرآن نه دومره کلک انکار کول چې د آسماني کتاب نه دی، دوباره ژوندونه دومره پکړه کمان انکار کول چې دا نه دی، گویا در دې خبرې داوا کول چې موږ دومره زورور یو چې خپل ځان زموږ په اختیار کې دی، په کنټرول کې دی
او که الله تعالی موږ دوباره ژوند کوي نو موږ کولای شو چې ځان ژوند نه مړ پاتې شو دا ګویا د دې په معنا کې ځکه چې کله به یو خبره کې ستاسو اختیارات نه چلیږي نو هغه کې دومره کېدل څنګه ممکن دي آسماني دلایل تاسو رښتا نه پاتې شو د زور او د قوت خبره نو زور او قوت خو تل لري نه او بیا هم دومره په کلکه باندې وي چې نه دوباره ژوند کېدی نشي خلک دوباره باندې ژوند کېږي نو ګویا دا ول لري دا معنا شوله چې ته دومره زورور ځان ثابتې چې ګویا الله به ژوند کوي او ته به ځان نه ژوند کوي دای معنا شو اوس دغه معنا چې د آیاتونو کې مسترد کیږي چې نه زور دی هم نشته ستا زور معلوم زور دی څومره زور دی دغه هم نه دی نو هغه معنی دلایل پیش کیږي الله تعالی که تاسو زور یو تاسو وایي چې موږ نه ژوند کیږو الله هم ژوند کوي نو بیا هم موږ بکلک شو نو بیا دې ځکه کې تاسو وګورئ فلولا اذا بلغت الحلقوم نو بیا ولې نه په هغه وختونو کې چې راورسیږي سا مرید سارا ورسیږي په هغه ټینګ بیا ولې نه وانتم حينئذ تنظرون او تاسو په دغه وخت دې مړی ته ګورئ ونحن اقرب الیه امون ډیر نږدې دې مړی ته منکم تاسو نه ولکن لا تبصرون لیکن تاسو پوهیږئ نه یعنی پوهیږئ نه یعنی موږ دې مړی ته د علم په اعتبار سره د قدرت په اعتبار سره دومره زیات نږدې یو چې تاسو خو د ظاهري حالت ته ګورئ موږ دې د باطن نم خبرو چې پرېډه کې سپراته دي دا غینم خبري والله وي تاسو نو ډیر نږدې یو لیکن تاسو په دغه معنی خو نه پوهیږئ چې الله تعالی قدرت غیر دې نږدې دی چې تاسو زورور یې مړی ته ګورئ ډیر او دغه باندې ډېر خپکیږي ډېر ارمان لري چې د ژوندې شوی وي دا ساو ته واپس شوی مړ شوی نه وي او داسې په خوا کې ناسي نو فلولا ان کنتم غیر مدینین ولولا ان کنتم نو کچته کې نه تاسو غیر مدینین کمزوري نه عجز نه ترجعونها واپس کې به تکي دا روح دې مړ دې بیرته واپس کې جمل نه نشي ځکه تاسو خپل خلګي قیامت کې هم تاسو واجب مکلکیږي نه پاسي کو ژوند کېږي بنا زورور یو الله به وي خو موږ نه پاس دې ځکه چې کدو نه زورور دې مړ ته دارو واپس ان کنتم صادقین که تاسو رښتونی یې کله زور داول لري نو زور دې ځکه ثابت کړي خپل مړ ته د سره واپس نو هغه واسطه سنشت فاما ان كان من المقربين نو سات لاړش چې کله سالاړ شي نو بیا داغې نه بعد د انسانانو د اعمالو په اعتبار سره د قسمونو صورت په اول سر کې تیر شوی دي یا به د سابقین اولین بخین نیک خلک یا به د نیکانی خو عوام خلک وي غلطیانو سره به نیکان خلک او یا به د سوچ کافرانه نو په دغه درې صورتونو کې چې سات لاړ شي تاسو عمل نه کوي فاما ان كان من المقربين کو دا مړې د نږدې خلکونه الله ته نږدې وو نیک خلک فروح نو دې د پاره راحت او ریحان نو خوشالي ده وجنة نعيم او جنتونه د نعمتونو دي واما ان كان من اصحاب اليمين او کو دا مړې د خوندانو د خیر اسنه یعنی مسلمان دی خو عام مسلمان سر د کوتایانو د ایمان لري او د اعمال هم لري والسلام لك نبي سلامتی علی ساده پاره من اصحاب اليمين دا اصحاب اليمين یعنی متبوی له شریعت د ساره پاره اصحاب اليمين ساده پاره سلامتی ده واما ان كان من المكذبين الضالين او کو دا مړې د نسبت دروغ کوونکو گمراهانو نه یعنی کافرو ونزل بین المستقیږي من حمیم په ګرم وبو باندې وتسلیه جهنم په داخله در د جهنم باندې ان هذا له حق اليقين یقینا د عذابونه په طریقه باندې حق دی یقیني فسبح عند تسبیح بیانوا باسم ربک العظیم بنم در خپل چډر لوی ذات